بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو السلام علیکم. نن موږ تاسو ته طریقه خو د لیول ماشین د بیک سایډ او ورسره چې کوم مخکې د کار کول موږ سره چې کوم د سټاپ کو دا موږ بي ام د موږ سره دی ویلیو دا 2115.925 موږ دې نه بیک سایډ کو چې موږ سره کوم ریډینګ راشي یا به دې سره جمع کوو دې سره جمع کو دا به موږ هایټ اف انسټرومنت یعنی ایچ آی وشي. صحیح ده لا سره मैं तुम्हें आंसर जरूर को गलत नहीं आदमी से .286 हम से रीडिंग रहा इज इक्वल टू 2116.211 मतलब मशीन हाइट دا په هر ځای کې چینج دا به هر ځای کې دا نه فار ایگزامپل تاسو د کویورو د پاره دا موږ یو طریقې اختیار کړه دا موږ ځان سره سیو کو اوس موږ سره هایټ اپ انسټرومنت دی 2116.211 هر کله چې تکره مخکې کار کوي تاسو د فور سایډ کم لیول الیویشن هغه د دینه کمی او تاسو به چې کوم د جواب مثال په تور په پلس کې راځي سټاف په تاسو سیده راځي. هر کله که ستاسو هایټ اپ انسټرومنت نه فور سایډ لیول یا الیویشن زیاتی نو ستاسو جواب په ماینس کې راځي انسر په ماینس کې راځي. هر کله چې په لیول کې انسر په ماینس کې راځي نو تاسو سټاپ الټا نیسئ. فار ایگزامپل اوس موږ سره د مخکې د کار کولو لپاره 2117.29 دی دلته کې موږ سره 2116.211 دی. اوس موږ ګورو چې سره دی ماینس 2117.29 فار ایگزامپل موږ سره جواب رالی ماینس 1.079 چې هر کله تاسو سره ماینس په کیلکولیټر کې رالی د دې مطلب دا دی چې تاسو سټاپ الټا نیسئ. چې سټاپ په الټا ونیسئ نو بیا مخکې ته کار کې کچره تاسو را فور سایډ لیول د هایټ اف انسټرومنت نه کمی نو بیا به سټاپ سیده راځي. او دویمه خبره کله چې په لیول ماشین باندې کار کوي او بیک سایډ چې کوی کچره بیک بی ام ستا د ماشین د لیول نه لاندې سټاپ به سیده کېږي. کچره ستا بی ام د ماشین د هایټ نه اوچتي نو سټاپ په الټا کېږي. چې کله سټاپ الټا کې خو نو بیا به د بی ام د لیول نه دغه ریډینګ ماینس کې نو تاسو به هایټ اف انسټرومنت راځي. چې سټاپ دې په سیده کې خو نو بی ام لیول پلس ریډینګ سټاف ریډینګ از ایکوال ټو ایچ آی دا د لیول ماشین د سیټ کولو د بیک سایډ او د فور سایډ د کار کولو طریقه ده. والسلام.